السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما ګرانو قدردانو، یو ډیره ښکلې وظیفه ستاسو په خدمت کې زه وړاندې کوم، او دا وظیفه داسې وظیفه ده چې څه وخت یې کولی شئ، کله هم کولی شئ، نو صحیح ده، هر وخت یې کولی شئ. خو چې ډیر لوی فضیلت د دې وظیفې په باره کې راغلی دی د مستندو اکابرینو د طرف نه، نو هغه د رمضان المبارک د روژې د میاشتې د درېیمې جمعې په ورځ دی. نو چونکې نن د رمضان مبارک د روژې د میاشتې درېیمه جمعه ده او د دې وظیفې فضیلت ډیر زیات دی. مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا تقی عثماني صاحب د طرف نه دا وظیفه دا پیغام خور شوی دی. الله جل جلاله زما زړه کې واچول چې زه د خپلو مینهوالو سره، مسلمانانو ورونو سره په پښتو کې شعر کوم چې ډیرو ته فایده وشي. دا داسې وظیفه ده چې نن سبا د لویه وړه بیماري خو هر چا کې شته، نو د هر مرض علاج پکې الله جل جلاله ایښی دی. تاسو یې ځان سره نوٹ کړئ. زه تاسو ته وایم 11 پیرې مخکې رستو د دې وظیفې نه درود ابراهیمی چې کوم په مانځه کې مونږ درود شریف وایو، اللهم صل علی محمد، ټول اللهم بارک علی محمد، درود ابراهیمی 11 پیرې مخکې او رستو د دې وظیفې نه. بیا 21 پیرې سورۃ القدر، سورې قدر چې وته ویل شي انا انزلناه فی لیلۃ القدر، 21 پیرې به دا وایي. بیا ورپسې سورہ علم نشرح، سورہ علم نشرح 21 پیرې، یعنی 21 پیرې سورہ قدر او سورہ علم نشرح دا به وایي. او د دې سورتونو مخکې 11 پیرې درود شریف او بیا وروسته درود شریف 11 پیرې دا ویلی شي. نو چې څه مرض وي، غټ نه غټ مرض وي یا وړوکې نه وړوکې مرض وي، الله تبارک وتعالی هغه انسان له دغه مرض نه نجات ورکوي. لوی وي، واړه وي، زنانه وي، چا چې دا ویلي وي، څوک ویلی شي، چېرته هم وي. مفتي تقی عثماني صاحب دا فرمایلي دي چې کوم ځای کې هم څوک ناست وي، که خانقاه کې وي، چېرته وي، طلبا وي، په نن ورځ دې دا وظیفه لازمي وکړي او خپل مریضان د په دم کې انشاءالله العزیز الله جل جلاله بوله شفا ورکړي. او ښه خبره خورول چې مسلمانانو ته فایده وشي. چاته هم چې دا کلیپ ورورسي، نورو مسلمانانو ورونو سره شیر کړي، خلکو ته به فایده وشي. یو تکلیف زده انسان نه به الله پاک تکلیف لري کی، موتا به الله پاک ذریعه جوړ کی. نو چې څومره دا کلیپ، څومره دا وظیفه خورولی شي، نو په خپلو ټولو ګروپونو کې خپلو رشتهدارانو او خپلو ملګرو سره دا مسلمانانو سره دا شیر کوي. الله جل جلاله دې موږ تاسو ټولو ته توفیق راکړي چې د نیکۍ کارونو کې بر چړ کې حصه واخلو. مولانا تاج اکبر سوات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.